پیغمبر علیه السلام فرمایي که چا یو ورک شی پیدا کوي هغه یې خپل کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دې سړي د جهنم اور خپل کوي. پر لارې روان دي شی په مخه ورلی قرار یې په دا نیت راواخیستې چې دا به زه اخلمه یا پټو یا چوټي یا موبایل یا چارجر دا پر کوچنۍ پیمانه درته وایم پر لوی پیمانه نه درته وایم. پیغمبر علیه السلام فرمایي د جهنم اور دې خپل کوي او د ځانه سره دې واخیستې ورک سوی شی. نو ستا په معاشره کې داخله اوس عام شی سو عزیزان. یو سړی به نمازي هم یې غلا به هم کوي، حاجي به هم یې غلا به هم کوي، تبلیغي به هم یې غلا به هم کوي، ملا و طالب به هم یې غلا به هم کوي، پیر و مرید به هم یې غلا به هم کوي. دا څنګه خبره سوه؟ او پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د جهنم اور دی، دا د جهنم اور دی چې تا واخیستی. ها که تا په دا نیت راپورته کوي چې د یو چا شی دی ورک سوی دی، یو ځای به محفوظه ځای کښېږدم چا ته به ورکم اعلان به ورکم ضایع نه شي پروا نه لري بیا پورته کولی شي. او که په دا نیت راپورته کوي چې یاره سړی نه معلومیږي قرار به زه واخلمه نو پیغمبر علیه السلام فرمایي د جهنم اور دی واخیستی. دا زموږ ښار نه دی عزیزانو، زموږ په ښار کې غلاوې داسې عامې سوې چې هر سړی تر خپله حاله تر خپله وسه غل دی غل. دا علاقه کې روډونه دي، روډونه سړکان دي، ګلۍ دي، دا تقسیم سوي دي. په دې کې به زه غلا کوم، په هغه ګلۍ کې ته غلا کوه، په بله ګلۍ کې د پلانۍ غلا کوي. بیا بس بیا ما و پولیس سره پرېږده، ما و تاړه سره پرېږده، علیحده خرڅ سوي دي، تقسیم سوي دي. صحیح سلو تا موبایل کوې ستا د غوږه موبایل وڅغلی، تا چیرې ویوړی په څو دې خرڅ کوي. ما خو په 15 لکه اخیستی و آیفون و تا ته په 80,000 نه در خرڅېږي، دا تا چیرې ویوړی؟ جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دې ته د جهنم اور ویلی دی. اوس ته مسلمان یې و، پر پیغمبر علیه السلام دې ایمان دی و، د پیغمبر علیه السلام پر خبرو دې هم ایمان دی و، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د جهنم اور دی. اوس څه چم کوې؟ تاسو په دې خبره لږ څه ګوره ډېر دا کله کله موږ غله ووینو، تصویرونه یې ووینو، عام د معاشرې کسان دي. دا زموږ دا خلک چې دا غل به څنګه یې یو خو د کچې ډاکوګان دي، هغو در سره پرون اعلان وکړئ ول راوځئ جهاد فرض دی، جهاد فرض دی، ای ول راوځئ. هغه خبره داسې ده چې دا حکومت ورسره میلاو نشي، هیڅوک هیڅ هم نشي کولی. ما د نن څه 15 کاله 14 کاله مخکې پر ما د دغه لوډ سپیکر FIR کاټ سوی ستا په لوډ سپیکر کې بیان کړی دی. حالانکه د مشرف د دوره څه ما بیان نه دی کړی، خو زما مسجد د روډ پر غاړه دی، نو چې زه دا بیان شی کوم هغه دا خیال دی چې دا لوړ لوډ سپیکران دي، لوړ لوډ سپیکران زه استعمالوم نه، تاسو ټول ګواهان یاست. بیا هم پر ما FIR کاټ کړی دی. دلته غله راځي هر ګلۍ جلا جلا معلوموي چې دا به فلانی دا به د فلانی، ما و کار سره پرېږده، ما و سرکار سره پرېږده، ما و حکومت سره پرېږده. بیا چې کله ونیول سي یا زما ټلیفون ورغلی یا ستا ټلیفون ورغلی یا د هغه غټ سړي ټلیفون راغلی یا د فلاني غټ سړي ټلیفون راغلی، غل راوځي بس قرار بې غمه ګرځي، خپل شی به دې په غاړه کښېږدي. ته ولاړ سې ته چیچ کوې، ته کیس ورباندې کوې، بیا غل نه راځي، پیشې درته به هره ورځ ورځي. جج هم په خبر دی، وکیل هم په خبر دی، منګرها 1.5 کال دې ذلیله کوي. بس خلک وایي پروا نه لري که زما موټر غلا کړی دی، هسې پروا نه لري، پروا نه لري، پروا نه لري که زما موټرسایکل و بل پلانی شی زه بس پروا نه لري. دا زه چې منډه پسې کوم هغه تر دې ډېره ذلیله ده او ډېر سړی ذلیله کوي.